ما ته انصاف میلاو نه شو زه به هم د دې درګۍ چوک ته وځم زه په خپل ځان باندې تیل اړوم او زه به خپل ځان سیزم او د دې ذمہوار به صرف او صرف دا حکومت ځکه چې موږ ته نن په حقیقت باندې انصاف نه میلاویږي ولې نه میلاویږي موږ صرف دا تپوس کوو خو زما فیملی ته دونم ضرر ورسېدو زموږ به دا حکومت او AC ډبل AC شو زموږ به صرف د دې فیملی ذمہوار به زما صرف او صرف دا حکومتي او دوی ته به زه سوال وکړم دوی ته به زه دا خپله جولۍ ونیسم چې زموږ دونه څوک نشته دی سر چې زموږ سره نن ودرېږي او زموږ دا سوال څوک واوري او یې ومني خو زه صرف او صرف د حکومت والو ته دا سوال کوم زه ورته نن لاس نیسمه خو دې ته وګوره زموږ په دې حال باندې لږ رحم وکړې او زما دا کیس چې دی دا د لیو وال نه لرې شي CTD والا د ته پاولی شي سر مونږ لیو وال نه مطمئن نه یو د دې په دې تفتیش باندې ځکه سر چې کم زموږ 4 کسان قتل شوي دي په هغې کې تماچې د ټوپک ریکوري نه ده شوې ولې نه ده شوې چې دوی رشوت اخلي لوټونه صرف اخلي سر نن چې دی حقیقت چې دی هغه پټ دی او دروغ چې دی هغه ښکاره دي سر مینه وشم کورا تندکو کدا راشه ګلستان مې په وتو کدا ستا ښکل نامه مې په سلګو کدا راشه ګلستان مې په وتو کدا راشه ګلستان مې په وتو کدا ستا ښکل نامه مې په سلګو کدا راشه ګلستان مې په وتو کدا بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ګرانو کتونکو شاهد خان شاهد موجود مجید درگۍ مردی کلی کې دلته د نن نه 15 کاله مخکې یو سانحه مخې ته راغلی وه په کوم کې چې د دې کوره 4 جنازې وتلي دي بې ګناه دغه بدبخته کور دی کوم چې د حادثو شکار شوی دی او د ظلم مخ شوي دي دلته راغلي دوی د دې اواز به چوتو د دوی سره به خبرې اترې کوو داسې څه سانحه مخې ته راغلې وه په کوم کې چې دې کور 4 جنازې ورکړي راځئ زموږ سره اوسئ دا جي هغه کورنۍ ده کوم چې د ظلم ښکار شوې ده دا ورور او خور دی چې د دې خورکۍ واده شوی و د واده نه پس دغه سیله دوی ته میلاو شوه چې د دې مور د دې رور د دې ماما او د دې نیکه د دې د واده د کبله د دوی کره تلي و د هغې جنازې راپورته شوې خورکۍ دا څه واقعه شوې وه چې پکې جنګ ته خبره لاړه 4 جنازې ستا د سخر د کوره راوچتې شوې سر واقعیت دا راغله چې دی هلک به نشې کولې شراب به یې څکل آیس به یې څکل او خرڅول به یې زما کوم هلک دا ثناالله چې دی تاسو ثناالله سر کوم چې زما د هسبنډ دی د به نشې کولې شرابونه به یې څکله سر او خرڅول به یې زموږ دواړو په دې خبر باندې جګړه راغله چې ما ورته وی چې ته به دا نشې نه کوې صرف په دې وجه باندې سر چې هلته زما ایج چې دی 16 ایئر ایج کې ومه ما خپل ایجوکیشن چې دی ما هغه هم کمپلیټ کول غوښتل د دې کور سره سر خو اصل کې سر هغه داسې ایسو نه شوله ثناالله راولګېدو سر زما سره جګړه وکړه د دې نه بعد چې زما سره څنګه جګړه وکړه سر نو دا زما د مور کور که راغلی سوال جواب یې پرېښودو زما د خاوند سوال جواب پرېښودو چې تاسو راشئ د دې پسې دا خفه ده او تاسې خپل کور ته راولئ هغوی ولګېد هغوی ته یو جرګې په طور باندې راغلې زما نیکه و ماما مې و مور مې و او ورور مې و زما ماما سپینګرې و هغه به د هر چا په جرګو کې کېناستو سر یو اصل کې هغوی ته جرګې په طور باندې راغله ځکه چې د هغوی سره نه تماچه وه نه ورسره ټوپک و هېڅ ورسره نه و سر څنګه هغوی راغله هغوی ورسره خبرې مبرې خپلې وکړلې چې لکه ستاسو دا جګړه داسې په کومه خبره باندې راغلې ده آیا که زموږ د جینۍ ته څه غلطي موږ پښتانه یو موږ ته تاسو ووایئ موږ به دې له په خپله سزا ورکړو د هغې غلطۍ سر خو په هغه ټایم کې به زما زیاته څه داسې غلطي وه چې که ما به لکه داسې غلطي کړي چې لکه ده پې داسې حرکت وکړو خو زموږ پښتو معاشره چې ده هغه همیشه چې دا یو تورسرې مطلب هغه ګناهګاروي جواب لکه هر څه چې که نه سر نو هغه یو بلیم کوي او دلته چې دی یو شهزاده که 4 مړي وکړي د هغې نه بعد کو اجرتي قاتل شي نو هغه چې دی د هغه سپورټ په زیات وي او چې څوک رښتیا وي سر د هغه سپورټ په کم وي زما د خبرې مطلب دا دی سر چې لکه دوی دلته دونه دروغ هر څه ویل کېږي اجرتي قاتل انسان دی دوی راوستې دي شهزادې کېنولې دي په تاڼه
کې چې کېنولې دي هغوی ته جسماني ریمانډ نه دی میلاو شوی. د دې نه پس چې دی سر هغوی 6 ورځې بعد چې دی هغه ډایرکټ مردان ته شفټ کو. اخر ولی شفټ کو دا کو یو عام انسان ومینو په دې خبرو باندې پوهیږي چې یو اجرتي قاتل ونیولی شي هغوی ته اول جسماني ریمانډ ورکوي. د هغې نه فسټ ورته بیا عدالت داسې کاروایي ورته سناوي سر چې د هغې نه بعد چې دی نو بیا خلک ته مردان جیل ته لیږي سر. نو داسې هېڅ خبره پکې نه د عدالت ته سایډ نه راله نه د یو سایډ نه د بل سایډ نه هغه ډایرکټ چې دی نو مردان جیل ته شفټ شو. دا ولې ځکه چې دلته رشوت څو کاله پس گرفتار کو سر دا 5 کال شروع دي سر زموږ د دې حادثې چې دا حادثه زموږ سره شوې ده. خو دا لیک څو ورځې مخکې دا گرفتار شوی سر د دې نن 14مه ورځ ده. یعنی دا 6 کاله دی آزاد ګرځېدو. بالکل سر آزاد ګرځېدو. هیڅ چا ورته هم څه نه وي. کو دلته زموږ درګې تاڼې والې دي کو وزیرآباد تاڼې والې دي او کو ګړی عثمان خیل تاڼې والې دي. الټه چې موږ به ورته وي چې زموږ دا قاتل چې دی دا په دې کور کې ناست دی نو هغه له به پولیسان به ولګي دا هغه له به سوال جواب ورکړو چې ته د دې ځګي نه اخوا شه په تا باندې مطلب لکه خبر رالی چې لکه دا کس په دې ځګي کې دی. نو سر لکه مونږ وایو چې لکه دلته دا رشوت خواره چې کم ناست دي دا شمس العارفین چې شو پرویز صاحب چې شو اعجاز بلند چې شو دوی چې دلته ناست دي که نه سر نو دلته دوی په دې کورسو باندې کوي څه چې تاسو ته دونه بتۍ میلاویږي دونه رشوت درته میلاویږي تاسو د خپلې کورسیانې پرېږدوئ او تاسو ځئ خپل کور ته ځئ او چې داسې یو قاتل اجرتي رام ولید وي که نه چې داسې شهزادی کینی د دې نه دا ښه ده چې خپل کور ته یې بوځي او په خپل کور کې یې سملي سر. د دې نه به زه بله غټه خبره څه وکړم سر نن ډیټ تاسو نوټ کې او 28 ډیټ باندې کوم ماته انصاف میلاو نه شو زه به هم د دې درګې چوک ته وځم زه په خپل ځان باندې تیل اړوم او زه به خپل ځان سیزم او د دې ذمهوار به صرف او صرف دا حکومت وي ځکه چې موږ ته نن په حقیقت باندې انصاف نه میلاویږي. ولې نه میلاویږي موږ صرف دا تپوس کوو کو زما فیملی ته دونه هم ضرر راورسېدو زموږ به دا حکومت او AC شو زموږ به صرف د دې فیملی ذمہوار به زما صرف او صرف دا حکومت وي ځکه چې حکومت نن داسې د یو اشتهاري او د قاتل اجرتي قاتل سایډ یې نه اخیستو سر نو نن به موږ ته لږ انصاف میلاو شوی و دا چې سبا له رومځي دا به دغه شان پر دې تورسرې به یتیمانانې کوي څوک په د چا کورونه به ورانوي سر دا به داسې یو سلسله بس جاري زه دا غواړم چې دته ته سخته سزا میلاو شي او د درګې په دې چوک کې د ځوړن کې دلته چې بل انسان ته لږ تجربه تې والي چې راشه آیا د انسان چې دی داسې چل کړی و چې بل انسان سبا له راپاسي چې په یو تورسرې باندې ګزار کوي چې د هغې نه یو 100 فیرې مخکې سوچ کوي. دا ستاسو د واده نه څونه وخت پس ستاسو دا جنګ جګړې شروع شوې سر بس جنګ جګړې هله شروع شولې سر چې کله زه په دوی باندې پوه شوم چې دوی نشې خرڅوي او نشې کوي. څونه وخت د واده شوی چې ته پرې پوه شوې سر تقریبا 3 میاشت روان و سر چې زه پرې پوه شوم په دوی باندې. او کله چې دا سانحه مخې ته راله ستا مور ستا ورور ستا ماما او ستا نیکه پکې شهید شو دا ستا د واده نه څونه وخت پس سر 8 میاشت چې زموږ ته د واده روانه وه چې ده داسې حرکت وکړو زما 4 کسان یې قتل کړه دا ولې په څه وجه باندې زه خپله غلطي غواړم د دوی نه چې ما ته خپله غلطي ثابته کړي ولې سر ما به داسې څه ظلم کړی و چې اخر د هغې رشتې نه د حلالې نکاح نه ما ته دا سیله میلاو شوله. صرف دا تپوس کول غواړم او زه خپل حکومت ته صرف دا وایم چې زه د لیوي والا د تفتیش نه مطمئنه نه یم زما کیس چې دی دا د CTD والا ته پاوالی شي زه دوی ته یو ریکویسټ کوم او دوی ته به زه سوال وکړم دوی ته به زه دا خپله جولې ونیسم چې زمونږ دونه څوک نشته دی سر چې زمونږ سره نن ودرېږي او زمونږ دا سوال څوک واوري او یې ومني خو زه صرف او صرف د حکومت والا ته دا سوال کوم زه ورته نن لاس نیسمه خو دې ته وګوره زموږ په دې حال باندې لږ رحم وکړې او زما دا کیس چې دی دا د لیو والا نه لرې شي او CTD والا د ته پاوالی شي سر موږ لیو والا نه مطمئن نه یو د دوی په دې تفتیش باندې ځکه سر چې کم زموږ 4 کسان قتل شوي دي په هغې کې تماچې د ټوپک ریکوري نه ده شوې ولې نه ده شوې چې دوی رشوت اخلي لوټونه صرف اخلي سر نن چې دی حقیقت چې دی هغه پټ دی او دروغ چې دی هغه ښکاره دي سر. دا د ستا خاوند په یوازې دا مړي کړي ستا د خاوند په یوازې دا مړي کړي که بل څوک ورسره زما لیور ورسره سر د هغه نوم چې دی عنایت الله دی اوس چې دی هغه سعودي ته تښتېدلی دی د ګوتو سرجري ځان له کړې ده هغه په دې وجه باندې سعودي ته وتښتېدو زما یو قاتل چې دی سر هغه په سعودي کې ناست دی. قدرمنو ته د خوراکۍ خبرې تاسو واورېدلې زه به دلته والدینو له یو میسج هم ورکم ورونو له مشرانو له
چې د لور خور رشته ورکوئ نو لږ تپوس پوښتنې کوئ ځکه چې دا لور سره مور او پلار سختې تېرې کړي دا د زړه غوښه وي ډېر په تکلیفاتو یې راتېرې کړي دا چې پردي کور ته لاړ شي ولته انسان نه زناور د هغه نه زناور جوړ شوی سړي خور نو بیا د خور سره ټول خاندان روان شي معاشره ده پښتو ده که د خوښه نه وه راغلی به وي مور او پلار ته به دې په ور کې پرېښې وي طلاق به دې ورکړی ستا د مړو سره څه حق چې تا یې مور مړه کا رور دې موله مړ کو نیکه دې موله مړ کو ماما دې موله مړ کو او ښځه دا د اوس هم ناسته ده د دې ښځې د کبله 4 جنازې لاړې ښځه تا اوس هم کېنولې ده ناسته ده که دې خوښه نه وه نو د اسلام لاره به دې اختیار کړې وه پرېښې به دې وه طلاق به دې ورکړی و تا د دې کور مشران خاندان دې ختم کو 4 جنازې د دې کور ویستې بې ګناه دا راته ووایې خور دا ستاسو مخکې رشته دارو دا خلک رشته مو وځړه سر زموږ سره هېڅ رشته نه و خو دا زما دا کم ورور چې قتل کو دا د هغه ملګری و سر دا د ملګری و جی سر د ملګری و سر خپل ملګری هم قتل کو خپل ملګری سر داسې ملګری و چې که د خپل ورور نه به یې ورته کم نه کتل سر د هغه ایج چې دی 17 ایج سر د هغه په هغه ټایم کې خو داسې یې ګڼلی و لکه خپل ورور په شان دی خپل مشر ورور به یې ورته وي الټه به یې ورته په جب کې پیسې به یې ورته ږدلې هر څه به یې ورته ږدل چې دا زما دا خور د ده سره خفه نه شي د ده سره پیسې هر څه چې د دې دا خواهشات پوره کوي دلته په موږ پښتنو کې دا مسلې ډېرې راځي بېګناه مړي وشي او بیا چې مجرم ګرفتار شي نو هغه د جیل شهزادۍ څو ورځې پس بیا راوځي برېتې کونډه کړي ځکه چې په پاکستان کې انصاف نشته دلته تر اوسه پورې چاته انصاف نه دی میلاو شوی کله چې د انسان نه ځناور جوړ شي نو هغه د معاشرې ناسور شي خلکو ته نقصان رسوي ضرر رسوي نو د ناسور نه دا دنیا اوزګارول پکاري دغلته مجرم درشي که غریبي نو هغه ته سزا میلاویږي که لږ غواړي نو هغه د جیل شهزادۍ خور څه ویل غواړي دا حکومت شو یا انتظامیه والا شوه دوی ته خو مونږ ډېر زیات خپل ریکویسټ وکړو سر مونږ ورته دا ویلیم دي چې لکه دا کس اوس چې دی دا ګیر شوی دی سر ما خو اول حکومت نه به ما به دا درخواست هېڅ کلم نه کوم چې کله د حکومت دا قاتل دا اجرتي چې دی دا اجرتي قاتل چې کم دی چې دا کله حکومت په خپلو مټو باندې نیولی سر دا دوی نه دي نیولې چې دوی پې نن خپل ځان دونه مطلب لکه ځان یې دونه طاقتور حساب کړو چې زمونږ یو اجرتي قاتل نیولی دی دا دوی نه دي نیولې سر دا زمونږ د قید اعظم لوټ نیولی دی دا مونږ په خپلو مینتونو یو ته زارې کړې بل ته زارې کړې دا هغوی نیولې دي سر دا لیو وال نه دی نیولي چې نن لیو واله چې دی چې هغه نه شهزاده جوړ کړی و او دونه په سپورټ کې ورسره و نو سر آیا خلک خو دونه زیاتې نه کوي د یو انسان سره که نه دونه زیاتې خو یو انسان هم نه کوي که دا افسران شوله او که هر څه شوله سر صحیح شو دوی به د ده د لاسه به ډېرې چې کمې غټې غټې کورسو باندې خلک ناست دي نن به هغوی ته هم ګوته نیولي کېږي صرف په دې وجه باندې چې دا لیوي والا او ډبل اے سی او اے سی صاحب چې دی دا د قاتل سره په خپله شامل وو آیا زه داسې ما په دې خپلو سترګو باندې داسې اے سی او ډبل اے سی هم لیدلي چې ښه ایمانداره خلک وي خو د هغوی د لاسه نن هغه ایمانداره خلک هم بلیم کېږي دا ولې چې دا دلته رشوت خواره زیات دي سر زه حکومت ته صرف او صرف د خپل سر دا میسج ورکوم چې سر تاسو څومره هم ناست یې دلته زما دا بیان چې څومره هم خلک اوري نو سر زه دا صرف ویل غواړم چې زه د دې لیو وال نه په تفتیش باندې مطمئنه نه یم ځکه چې د قاتل نه ریکوري د وسه پورې نه ده شوې چې ریکوري ترې نه ده شوې زما کیس د سی ډي ډي وال ته په حواله کې زما دا کیس صرف او صرف سی ډي ډي والا حل کولی شي دا یو لیوي والا او رشوت خور دا نشي حل کولی نو زه امید ساتم زما چې څونه مشران او انتظامیه والا ناست دي چې زما دا میسج واوري او زما دا کم کیس چې دی دا سی ډي ډي وال ته په حواله کې سر زه به خپلو مشران له دا یو میسج ورکم ته څه ویل غواړې زه خو بس دا وایم چې موږ ته د انصاف میلاو شي درګۍ تاڼې والا چې کم دي هغو راوسته دي خله میلمه به شانې کېنولې شمس چې دی ځان سره په خپله کمره کې کېنولې دی ښه سپینې کپړې ورته اچولې او غټ موبایل یې ورله ورکړی دی دی الن کې په کسټډي کې و او ما ته یې کال وکړو خو ستا خور یا د ګویله ما پسې راله یا سله راله نو زما داسې ملګري زه به تاسو حلال کم نو مرګ نه پس مړي مو کړو اوس دمکیان هم درکوي په جیل کې په کسټډي کې او داسې خبرې راته کوي دمکیانې راکوي
نو زمونږ د درګۍ تاڼه کې چې دا کوم افسران دي شمس للی سپورټ شمس کوي شمس په دنیا پیسې ته اغستې دي دا شمس للی کم دي دا خو نوکرۍ قابل نه وي بس دوی د کور ته لاړ شي کور د کینی دلته دوی له صحیح د کسان نه ولي چې صحیح ډیوټي کوي خپله خو دې پرس که سبا راوځي دی به بیا هم دغه شان مړي ارسه کوي د دې د لاسه ټوله معاشره به تباه شي قدرمنو زه به حکومت وخت دا پروګرام مخې ته کېدم د خورکۍ د دې رور دا درد دلته جی نکاح وشو د نکاح نه پس جنگ جګړې شروع شوې په هغې کې د خواښې څه قصور و د اوښې څه قصور و د ماما او د نیکه څه قصور و چې هغه پکې شهیدان شو د هغې نه پس خور وی چې 3 ودونه نور هم وکړو ستا د جنگ جګړې نه پس چې کوم مړي وشو ستا خاوند بیا څونه ودونه وکړل سر 3 ودونه د دې نه پس بیا نور هم وکړل خو زه دې اوس صرف دا تپوس کول غواړم چې زه خو غلطه ومه صحیح شو ستا په نظر کې زه خو هر قسم ومه خو زه صرف دا جواب غواړم چې د 2-3 ښځو چې کم ته نور پرېښودې لاړې وتښتېدې ده نه هغو ولې ستا نه لاړلې خو خوبه هغوی ته هم لاړلې سر یو سره هم د اوسه پورې نشته زه تا تپوس کوم چې لکه ستا نه هغو ولې لاړې خو ټوله غلطي په تا کې ده که نه چې ته د یوې تورسرې کور وران کړې او ته د نور ودونه کوې او هغوی دې هم ستا نه ځي خو بیا دلته تورسرې نه په هغوی دې الزام هسې نه لګوي او بیا دې صرف هغه خلک دې راپاسي په دیالکت یې نن الزام ولګوي ځکه چې دا زموږ پښتنو معاشره ده جنې چې دا هغه ګناهګار وي ځکه چې هغه تورسري هغه په کور دننه ناست دی او زه به یو میسج بل هم دوی ته ورکړم سر د دې چې کوم د ماما بچي دي صحیح شو سر هغوی موږ ته دمکیانې راکوي په فیسبوک باندې دا پوسټونه کوي زما د کم هر څه چې دي سر د دې په باره کې غلط کومنټس هر څه کوي که نه نو زه دوی ته صرف دا ویل غواړم چې صحیح شو زه خو نن غلطه یم خو دا تاسو چې کم دا ټول بهر سعودي ته تښتېدلی یې تاسو فرشتې یې چې تاسو تښتېدلی یې خو تاسو کې لږ غیرت و تاسو به دلته ناست وئ چې تاسو د غیرت پته لګېدلې وه چې په تاسو کې څونه غیرت دی سر د هغه ځایګي نه په ما پسې سوال جوابونه کوي د دنیا خلکو له زموږ د کور نمبر یې ورکړي دي چې دوی دغه شانتې ټارچر کوي سر زما کوم فیملی چې دغه دونه ټارچر د لاسه که نه سر چې هغوی نن نشي راپاڅېدلی زموږ سره ودرېدي نشي دا ولې دا صرف په دې خبرو باندې چې ماما بچي ورسره 100% په سپورټ کې ولاړ دي او په هغو باندې هم داسې په یو ماما زوی باندې هم داسې FIR هر څه شته دي چې د ثناء الله سره هر څه مړي هر څه ورسره کړي دي په هغه باندې مې FIR دي خو زما د هغه سره هېڅ تصویم نشته دي دلته په رشته کې ځکه چې زما قاتل چې دی زما هسبنډ دی او زما لیور دی نو سر زه په هغو باندې هېڅ کله هم بلیم نه لګوم خو زه ورته صرف دا ویل غواړم چې زما د وروڼو نه دې لاس واخلي او زما خاندان والو نه دې لاس واخلي باقي او چې دوی داسې حرکتونه هر څه کوي که نه سر د هغوی نه هم سبا له ثناء الله جوړېدلی شي په موږ باندې بل ګزار هم کولی شي سر او که په موږ باندې ګزار وشو یا زما فیملی ته څه ناڅه نقصان ورسېدو زما به صرف او صرف دا حکومت ځي ځکه چې زه زما نن شپږمه ورځ ده زه هر افسر لزم زه په میډیا باندې راځم بار ما ته د هغې د اوسه پورې څه ریزلټ میلاو نه شو ولې میلاو نه شو چې ټول رشوت خواره راغونډ شوي دي چې رشوت خواره راغونډ شوي دي سر بس زموږ دا کیس دی پرېږدي زما دا کیس دی صرف او صرف CGD والو ته په حواله کې سر د مور ارمان چې لور په ډولۍ کې لاړ شي او کور یې جوړ شي او خوشحالي خو هغه مور بدقسمته او هغې ته پته نه وه چې کومه لور نن زه په ډولۍ کې اقدم څو ورځې پس به له دغه کوره زما او زما د خاندان جنازې راچوتېږي دا د تقدیر فیصلې چاته پته نه هر سړی د بچي دپاره د خو سوچ کې بیا د دې خور د دې رور سره ظلم شوی دی پلار یې په کور کې منټلی دماغي توازن به لري د دې حادثې نه پس بیا په پاکستان کې جی انصاف نه ملاویږي دلته د انصاف نوم منګه ورو چغې وو خو انصاف چېرته غریب سړي ته ملاو نه شو څه کا ورځ ته ورځه جرایم زیاتېږي انصاف نشته که چېرې دغه واکدارانو انصاف عام کړو نو بیا به داسې یو خور په سرو سترګو نه جاړي ورور به په سرو سترګو نه جاړي ظلم زیاتی خو وشو سانحه به وګڼي خو د حکومت وخت نه به خوشحالي چې موږ ته انصاف راکړو زموږ مجرم د تورو تنبو شاته شو سزای موت ورته میلاو شو دلته جی د پانسي نوم نشته دلته پانسي نشته دلته پانسي عام شوې نه ده چې تر څو پورې مجرمانو ته پانسي نه ورکړی شوي که یو مجرم تم حکومت وخت پانسي ورکړه زه د دعوې سره دا خبره کوم چې دا جرایم به پخپله ختم شي څوک به د چا قاتل نه جوړیږي څوک به د چا سره زیاتې نه کوي بیا به هغه
زوړ رواج جرګې مرکې شته دا د پښتو معاشره ده خو دلته انصاف نشته او په دغه ناس په دغه کرسو ناس افسرانو ته به څه ووایم چې د دې مظلوم کورنۍ سره انصاف وکړي دغه مجرمان د تورو تمبو شاته کوي دوی له انصاف ورکوي دا عاجزان دي له دې سره ما شاهد خان شاید اجازت راکړي د الله په امان